أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. سورة النساء 80 نمبر آيت. من يطع الرسول فقد أطاع الله. هغه سوچ تابعداري د پیغمبر وکي نو یقینا تابعداري د الله وکړه. د دې حاصل دا چې د پیغمبر وینا او د پیغمبر اعمال د بيخي د الله تعالی وینا ده. الله تعالی رسم تعلیم او هدایت ورکړي، نبی عليه السلام په طریقه باندې ژوند تیر کړل، دغه شان وینا کړی ده. د قران د بل آیات نه هم د دې تایید کیږي چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی عليه السلام د خپل ځان نه خبرې نه کوي، دا کومې خبرې چې کوي دا الله تعالی وحي کړي نو غس خبرې کوي. نو دا آیاتونه مستقل رد د هغه باطل فرقې چې هغه منکرین حدیث ته د حدیثونو انکار کوي چې حدیث ضرورت نشته. دا اوس ډېر ناجایز دلایل جوړ کړي دي. دا خلک اصلا کفر د پاره کار کوي، جنټان دي. دوی وی قرآن ته ضرورت شته، موږ د الله تعالی بندګانی، قرآن زموږ د پاره کافي دی. وین حدیث نو وی حدیث چې کوم دین او نعوذ بالله دا وی دا د عجم سازش دی. ځکه چې په محدثین چې څومره غټ غټ تیر شوی دی، لکه امام بخاری رحمه الله، امام ترمذی رحمه الله، داسې نور کسان، نو وای دا اکثر عجم خلکو، نو دا یو سازش دوی کړی دی، دا وای د سینه. خود قرآن د آیاتونو معلومیږي دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا دغه عمل د قرآن تشریح ده او دغه وضاحت ده. نو دلته کې الله تعالی وایي چې ما يطع الرسول، هغه څوک تابعداري د پیغمبر وکړي، او تابعداري د پیغمبر د حدیثونو کتابونو نه کیږي، احادیثونو نه کیږي. نو چې څوک د پیغمبر خبره واوري فقط اطاع الله، یقینا الله تعالی تابعداري وکړه. ومن تولوا، چې مخ واړو د دینه، د نبی عليه السلام تابعداري نه مخ واړو، لکه څنګه چې ډېر کافرانی نه مني او باطل فرقو کې منکرین حدیث نه مني، نو الله تعالی وايي فما ارسلناک علیهم حفیظا، موږ نه لګل ته پیغمبر په دوی باندې حفیظا نگهبان، تر دې ذمہوار بیانې چې داخله د خامخ اسلام قبول کړي. نو دا تسلی شو نبی عليه السلام لپاره چې دې ته پوښتنه نه کیږي. ته چې کوم دین خلکو ته ورسو بیان دي کو دومره کافي و. اوس کوم خلک نه مني او عزت ټینګي، نو دا غي ذمہوار ته نه دی، دا هغه حالات الله تعالی ته حواله دي او الله تعالی پاګي باندې پويږي. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. دا د منافقین احوال ذکر کیږي دي ذکر کې. د منافقین یو طریقه دا و چې په ښکارا باندې بدوی کلمه ویله، نبی عليه السلام محفلو کې به حصہ غستله، په ډیرو جهادونو کې به آسان جهادونو کې به مثال غستله، جمعې موز د اختر مونږ په مکمل پابند 5 وخت جمع تمرات لکسان. خدا ټول کارونه به د بوزدلې د وجنه کول چې مسلمانان په موږ باندې خبر نشي چې دا خلک کې کافران دي، د اسلام دشمنان دي. پټ به وته مشورې کولې چې هغه مشورې به د اسلام خلاف وي، د مسلمانانو خلاف وي. هغه دور کې د ډېر تاریخونه د سشته دي. په دغه ځکه کې مدینه منوره کې یو ځکه کې دی و جماعتونه په یو ځای باندې اساس کړل، په قطار باندې کې جماعتونه دي، 7 مساجد ته خلک وي. د دې نه 3 وران کړل، یو کړی دي او نور لا وسم قائم طالب د پرتی تعالی دي. دا به دوی د سکار کاو جزان به مسلمانان او بیا به د مسلمانانو په شکل کې به دا ګڼ جماعتونه اساس کړل چې دا ګورې جماعت کې غټ ثواب دی، یو دې ځکه کې دی، بل پس هغه ځکه کې دی، بل پس هغه ځکه کې دی. دې د فارغ د مسلمانان تقسیم شي. د نبی عليه السلام جماعت کې راځه مله ځان د یو بل حالاتونه باندې خبرېږي. نو دا جماعتونه سي نږدې د کوډګو په شکل کې دي، کچي تقریبا چې د 10 کسان نه بګ زیات نه زیږي، 10 بګ ناراضي، دومره بګ ناراضي، کچي دی ګڼډي بيخي ګڼډي. بل جماعت اساس کې د مسجد زرار په نوم باندې، یعنی قرآن هغه ته مسجد زرار ویلې دي. او دا جماعت چې کله دوی اساس کړو، دوی نبی عليه السلام ته دام ویل چې یاره د تبوک نه چې کله ته واپس شوې نو بدی کې به تمونس کې چې برکتی شي، ابتدا به رالګي. نبی عليه السلام سره وعده کړی و چې زه به درسم، نبی عليه السلام ته پته نه و. دا جماعت چې کله تیاراونه د دې سلور غټ مقاصد، 3 مقاصد قرآن ذکر کړی دي او نور تاریخ راغستلی دي. یو مقصد پکې دا حکم چې قرآن نه ذکر کړي چې موږ بل جماعت ساز کو، نو د مسلمانانو به د نبی عليه السلام خواته بیا نه ورسي، دا به ترابیل شي. صرف جمعه په منځ کې مسلمانېږي او خطبه کې نور به نه خبرېږي. نو بیا چې موږ صاحب واګانې خورو نو دا به چلیږي زی بنسي. دویم کار دا و چې دوی د کافرانو سره لوی طاقتونو سره خبرې کړې وي
او خبره اوس دې کړي وای چې تاسو برسي کار وکړي چې تیارې ونیسئ د مدینه منورې د مسلمانانو خلاف تیر چاپیره چې کله تیارې ونیو نو اصلاحي به د شپې راوړي چې څوک خبر نشي دې جماعت کې به کېږي مسجد زرار کې به کېږي بیا چې تاسو د یو امن په نوم باندې یا د یو په شکل کې به تاسو راشي اصلاحي بلسترانه خلک به نه پوهېږي جنګي خلک بیا به د هغې نه بعد د دې جماعت نه به د اصلاحي تاسو ته موږ حواله کړو تاسو به یو دم هغه کم عسکري جنګي خلک چې هغې ته به اصلاحي حواله کړو تقسیم به کړو او یو ناڅاپي به مسلمانانو باندې حمله وي خاتمه به وشي نبی علیه السلام چې کله د تبوک نه واپس شو الله تعالی ورته وحی وکړه چې دې جماعت کې چې مونځ ونه کړي او دا جماعت انتهایی خطرناک دی مسجد زرار اندر ضرر یو جماعت دی مسلمانانو د خرابولو په نیت ساز شوی دی د ایمان او تقوا په بنیاد باندې نه دی نبی علیه السلام چې کله تبوک نه کور ته راورسېد ملګري ځان سره واغستل او لاړ د جماعت ته یې ور واچاو دی وسیز دغه شان د ډېر احوال د دوی نور هم نقل دی چې په ظاهر به د مسلمانانو سره یو شان رویه وه پټه به بل شان رویه وه عبدالله ابن ابی ابن سلول چې دا رئیس المنافقین د منافقینو مشر ورته ویل کېږي ده به هم داسې کار کا او دا د مدینې منوره کې هوښیار سړی جرګمار سړی تاریخ کتابونو لیکلي دی چې نبی علیه السلام ته چې کله پیغمبري نه میلاو شي مدینې منورې ته هجرت نه و کړی هغې نه مخکې مدینې والاو یو په تیار کو مختلفې قبیلې پکې راجمع شولې په دې خبره باندې چې زمونږ ته د یو مشر ضرورت دی او دا سړی چالاکه دی هوښیار دی دا چې موږ مشر کړو د مدینې منورې نو ښه ګټه به وکړو دا صحیح دی او دا ورته تانې ښودلی او چې زه به مشر شم خلکو ورسره خبره کړې وه خو په دې کې لا باقاعده اعلان نه و شوی چې په دې کې نبي علیه السلام د خپلو ملګرو سره هجرت وکړو مدینې منورې ته راورسېدو کله چې د مدینې خلکو د نبي علیه السلام دینداري اخلاص ایمان ولیدو د هغه د شاګردانو د ملګرو هغه ایمانداري ولیدله نو بیا عبدالله ابن ابی باندې چا څه کول هغې د څه ضرورت دا په ځای باندې سته پاتې شو چې کله په ځای باندې پاتې شو مشر نه شو نو د ده غوسه او کینه راولاړه شو چې زما د مدینې تیاره مشري به استاد الله سره نه خرابه شو دا مشري یو داسې نشه ده چې څوک یې پرې اخته شي او ډېر کم کوز د دې نشې نه بچ کېږي بیا مستقل د حرامو نه د ناجایزو نه او د قتلونو د شي نه بیا مخ نه اړوي حق او ناحق ته به نه ګوري خو چې دغه ځای ته ځان ورسوي داسې چې کله ایمان او دینداري نه وي نو د دې نه یو کینسر جوړېږي او نشه دې جوړېږي عبدالله ابن ابی ابن سلول په ښکاره باندې ایمان اظهار هم وکړ کلمې هم وویلې د مسلمانانو د روب د وجې نه او بیا ځینو روایاتو لیکلي دي چې د جمعې په ورځ باندې به دې راغی کله به چې نبي علیه السلام خطبه ورکول دی بس بخوا کې څنګ کې نږدې ناست د دې خطبې په منځ کې به پاڅېد او د نبي علیه السلام په دیوګه مبارک باندې به لاس کېښود د خلکو ته به اعلان وکړو چې خلکو کم سړی چې تاسو سره د دې محراب نه مخاطب دی خبرې کوي د عام سړی ګورې نه دا د الله پیغمبر دی معمولي سړی نه دی خو دا اعلان مې دې دپاره کوو چې دا خلک ووایي د نبي علیه السلام ملګري د احترام مې شروع کړي په دې نیت نه چې د نبي علیه السلام تایید یې کوو داسې نه وه په یو بل نیت باندې نو ډېر پیاري داسې سړی خبر یو شانتې کوي مطلب یې بل شانته کوي داسې کېږي نو الله تعالی د منافقینو احوال ذکر کوي چې دا ستا سره یو شان خبره کوي کله ستا د خوا نه لاړ شي بیا د شپې پټې مشورې د هغې په خلاف کې بل شانتې کوي نو دا د اسلام د عیانو دپاره د اسلام د خدمتګارانو دپاره د قیامته پورې یو تعلیم هم دی چې کله تاسو په اخلاص باندې دین دپاره کار کوئ نو ټول خلک تاسو ملګري کېږي نو ډېر به مخالف شي څه به ښکاره مخالف وي څه به پټ مخالف وي ښکاره به تاسو محفلو کې ناست وي پټ به بیا د دشمنانو سره برابطو کې خو په دې ځکه نه کې په دې حالاتو کې ملګرو باندې به توکل نه کوي خلکو به بروسه اعتماد نه کوي بلکې دا خپله فریضه به پوره کوي د هغې نه بعد به توکل علی الله په الله باندې به توکل کوي او چې الله تعالی د مرسته کوي دا ټول منافقین به الله تعالی ذلیله کړي ټول د اسلام دشمنان به الله تعالی خوار او ذلیل کړي او ته به کامیاب شي دا یو سبق شو پکې د اسلام د داعیانو دپاره نو الله تعالی وایي ویقولون او وایي دا منافقان طاعة چې زموږ کار تابعداري ده ته چې څه خبره کوې موږ یې اورو دا ډېر پابند یو فاذا برزوا من عندك هر کله چې جدا شي ستا د خوانه بیته بیا د شپې مشورې کوي طائفة یوه ډله منهم د دوی نه غیر الذي بغیر د هغې خبرو نه تقولو چې تا ته یې ویلي دي تاسو ته چې کومې وعدې کړي د هغې نه علاوه د هغې په خلاف کې بیا نورې خبرې کوي نورې قصې کوي دا د منافقت علامه ده چې په ښکاره باندې یو شان دي او پټ بیا بل شان دي والله یکتب ما یبیتون الله تعالی لیکي په ذریعه د فرشتو باندې هغه څه یبیتون چې دوی د شپې وایي یعنې داسې نه ده چې دوی د شپې پټې مشورې وکړلې نو نبي علیه السلام ته نه دی خبر نو ګنې الله هم ته نه خبر داسې نه ده الله تعالی ور دا مشورې لیکلي د اسلام خلاف نو چې کله دوی مشورې کوي او الله تعالی ته معلوم دي اوس د مسلمانانو د مشرانو ذمهواري څه ده نو نبي علیه السلام ته الله وایي فاعرض عنهم د دوی نه مخ واړه او دوی څه بحثونه مه کوه مه پې اعتماد کوه امو سره بحث کوه چې دا کار ته ولیکې بلکې دواړو خبرې ورته پرېږده وتوکل علی الله توکل وکفه الله باندې وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله تعالی کارساز چې الله دې کار سموي
نو کوئی راټول خلک مخالف چې درې ورانه يم نشي ورانولې ساز بشي افلا يتدبرون القرآن اے دې سوچ نه کوي په قرآن کې دا هم منافقین دي مخاطبین دي منافقین ته مبارک د دې آیت شان نزول نه معلومیږي دا چې د دې مصداق منافقین دي اگر ځینې خلک دا خبره کوي چې د دې مخاطبین چې کمزوري کمزوري ایمان والا خلک دي مسلمانانو خو ایمانونه کمزوري خو دې چې د عمر فاروق رضی الله عنه کوم قول نقل دا غینه معلومیږي دا چې دا منافقان الله تعالی افلا يتدبرون القرآن اذا خلص سوچ نکي په قرآن کې ولو كان من عند غير الله کبه دا قرآن بغیر د طرف د الله نه د الله تعالی طرف نه بغیر د بل چا طرف نه وي لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نو دي خلق به مندلې په دې کې اختلاف ډېر زیات یعنی قرآن دومره لوی کتاب ډېر سپاره 6666 آیاتونه 114 سورتونه دومره لوی مضامین د ژوند تمام اصول پکې موجود دي خو په دې په مقاصدو کې اختلاف بالکل نشته دا خبر یاد لرئ چې د قرآن دوه حیثیت دي یو حیثیت د الفاظ دی د او د تلاوت دی دویم حیثیت د مقاصد دی چې د قرآن مقصد څه دی نو دې کې شک نشته چې په الفاظ او په تلاوت کې ثواب شته دې کې شک نشته کوم ځای کې چې تلاوت کېږي نو برکات شته په دې کې شک نشته خو د قرآن مقاصد دا نه دي د فضایل مقاصد نه دي مقاصد یې دا دي چې د الله تعالی احکام ومنل شي او د مخالفت نه سره ځان وساتي نو په مقاصد د قرآن کې اختلاف نشته البته په الفاظ او په تلاوت کې بقرات کې اختلاف شته ګوري قرات چې کوم دی نو دا کوم قرات چې من کوو دا یو قسم قرات دی اصل کې قرات په ولس قسم باندې 17 ولس قسم قرات دی کم کس چې ولس قسم قرات ورزي نه غي 17 قاری وي دې ځکه کې بالکل نشته دخل ته کې نشته بقرات کې خبر شته اګه اختلاف شته هغه موزر نه دی هغه پیدمن دی هغه خشه دی او که په مقاصدو کې اختلاف راشي دا خطرناک شي دا دوران شي دی په مضامینو کې چې کله چې په مقاصدو کې اختلاف راشي مثال په تور د آیات نه د شرک مذمت معلومیږي د بل ځای کې د شرک فضایل ثابت شي مثال په تور دا نقصان کنه یو ځای کې د آیات نه توحید فضایل معلوم شي د بل ځای کې د بل آیات نه مثال په تور باندې د توحید مذمت ذکر شي دا مقاصدو کې تاوان شي نقصان شي د قرآن په مقاصدو کې اختلاف بالکل نشته دی او په الفاظو کې په تلاوت کې اختلاف شته هغه جایز دی بلکې بهتر دی خصیص دی دلته چې کوم اختلاف منع شوی د هغه اختلاف په مقاصدو کې د مضامین او مقاصدو کې اختلاف بالکل نشته د قرآن اوس یو انسان چې کله کتاب جوړي او دومره لوی کتاب جوړ کړي لکه د قرآن په شان دی نو د خامخا څه نه خطا کیږي کله مقاصدو کې خطا شي کله په الفاظو کې خطا شي یعنی یو لفظ د چې هغه ویلی اسانی معنی پکې ډیر هغه پری هغه به معنی بل استعمال کی یعنی کله فصاحت کې خطا شي کله بلاغت کې خطا شي کله په مقاصدو کې خطا شي کله یو خبره ذکر کړي په تکرار سره دی بیا وشي کله یو خبره دی وي ما ذکر کړل غاړو ذکر شوی نه دا څه ډېری غلطیاں په انساني کلام کې کیږي او په دې وجه باندې چې کله دا علما یو کچې رساله ولیکي نو به نور علما ته ولیکي په خپل باندې به خواري وکي به راوړي نور ته کسان ته ولیکي لوی علما ته ولیکي وای دا وګورئ او دې باندې تقریر کټی کې تقریر په وکي او که غلطی نو راته وایي اصلاح وکړه نو چې کله هغه وګوري هغه خپل دسخط وکړي چې ما وکړو زما د علم مطابق ټیک دی به بل چاته ویسي دا غي نه بعد د چاپ شي نه مخکې نه چاپ کیږي او قرآن دومره لوی کتاب اچا به تقریر ونه کو او بیخي د خطای نه پاک دی نو معلومیږي دا چې دا کتاب د الله تعالی کلام دی الله تعالی په هر څه باندې قادر دی په هیڅ صفت کې نقصان نه نو ځکه کلام یې د شان راغی چې د هر نقصان نه پاک دی نو الله تعالی افلا يتدبرون القرآن ایا دا کافران دا منافقان سوچ نه کوي په قرآن کې ولو كان من عند غير الله كبي بغیر د طرف د الله نه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نو دي خلق به مندل بدې کې اختلاف ډیر زیات او مقاصد کې به اختلاف مندل وي دلته کې افلا يتدبرون هو او افلا يقرؤون منوايو یعنی سوچ فکر یو وایو خو لوستل یو نه ویل ځکه چې ډیر قاریان به قرآن لوستي شي خو مطلب باندې نه پوهیږي او چې کم کس په مطلب باندې پوهیږي نو هغه الفاظ هم ویل شي دا لازم ښکاره خبره ده چې سړی عالم یې قاری خامخای خو سړی به قاری حافظ به عالم باندې هغه مقاصد ته نه رسیږي نو يتدبرون چې کله وایي نو قرات پکې داخل شو قرات یې ویلې نو بیا پکې سوچ فکر علم نه داخلي دو او بل خبره دا معلومیږي چې په هر مسلمان باندې دا فرض دی چې قرآن په آیاتونو باندې ځان پوهی کی او دې باندې سوچ فکر وکړي او د دې مقاصد ته ځان یو هدف پورې ورسوي دې کې یو فتنه د سي هم شته هغه وایي چې په قرآن باندې سوچ فکر کول دا مجتهدینو کار دی عام خلکو کار نه دی او ځینې خلک وایي چې نه
قرآن نه به هر سړی مسائل راوباسي او دا د مجتهدینو ذمهواري وینه ده. په دې ځای کې دا دواړه کسان خطا دي. آیات باندې سوچ فکر کول، د الله تعالی قدرتونه معلومول، د الله تعالی د علمیت نظاری معلومول، دا هر سړی کولی شي، هر چا د وسې ده. نو عام سړی به دا سوچ کوي چې یاره دلته کې حکم ماته څه دی، او په کلام کې به دا سوچ کوي چې دا څومره لوی کلام دی، الله تعالی کلام د انساني کلامونو نه څومره بدل دی، څومره لویه مرتبه کې دی. نو دا په زړه کې به د الله تعالی قدرتونه په کامله درجه باندې کوز شي. نو الله نه به یره سیوا شي، اعمالو ته به رجحان سیوا شي. یو اجتهاد دی. نو اجتهاد هغه سړی کولی شي د اجتهاد په تمامو اصول او شرایطو باندې پوهیږي. کوم سړی چې د اجتهاد په اصول او شرایطو باندې نه پوهیږي نو به انتهایی خطا شي، به غلطو لارو باندې به روان شي. اوس دغه خلکو اعتراض یاره د قرآن نه هر سړی مسائل لایستی شي، هر سړی مجتهد جوړېدی شي، نعوذ بالله، او خاصه مجتهدین د ضرورت نشته. دا خلکو هم اعتراض شي. دا داسې اعتراض دی یو سړی پاسېږي او په انجینر باندې اعتراض وکړي چې هلکه زم پاکستانی یم و بعد پاکستانی شهري تحصیل دی، شناختی کارت راسره دی، دا انجینران چې دوی راولي د پولونه پې سازوي، سړکونه پې سازوي، نو زه پاکستانی نه یم، ولې دا د دوی ذمهواري ده او زه دا کار نشم کولی، دا دوی ته حواله دی. نو ښکاره خبر یو عقلمند کس به جواب ورکړي چې ټیک ده ته چا منې کړی نه، خو تا دغه علم حاصل کړی سړي به نه، ته څه شي انجینري کوې، ته څنګه پول جوړوې، خلک کته چې وجنې. یا یو سړی داسې وکړي چې په ډاکټر باندې اعتراض وکړي چې هلکه ډاکټر دغه ډیوټي کوي، تنخواه اخلي او ښایسته باندې منصب یې نیولی د انساني خدمت کوي، زه خو مسلمان یم، زه خو پاکستانی یم، دا خو ډاکټري خو دا ټیکه ده نه، زه هم ډاکټري کولی شم. او دې راشي ډاکټر په ځای باندې کښېني، ټول خلک به ورته وایي ټیک ستا حق وو، خو تا دغه اصول نه دي زده کړي، ته پرې نه پوهېږي، ته به خلک مړ کړي. نو دا د هغه ملحدینو د هغه فتنو جواب دی چې کوم خلک وایي چې یاره قرآن او د حدیثو نه هر سړی د مسایل راوباسي او د مجتهدینو وجود د هغې تعلیماتو دوی ضرورت نشته. دا خبره غلطه ده. د سوچ فکر خپل درجات مرتبې دي. عام سړی سوچ په جدا انداز باندې دی به کوي او د مجتهد انداز په جدا انداز باندې دی چې هغه په خپلو شرایطو او اصولو باندې پوهېږي. د یو یا ډېر مسایل معلومولی شي، عام کس په دې خبرو باندې پوهېږي نه، ځکه چې د اجتهاد نه څه خبر دی. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. دا هم د منافقین او د دې مخاطبین دی او د هغوی هغه نقصانات ذکر کیږي، د هغوی قبیح صفتونه ذکر کیږي. منافقین عمل دا دی چې د یوې خبرې نه خبر شي، نو اگر که دروغي، اگر که هغه رښتیا وي د ویلو قابل نه، نقصان ډېر زیات وي، دې ته نه ګوري هغوی، خو خبرې له هوا ورکړي، خورې کړي، هر چا غوږونو ته یې ورسوي. دا د منافقت علامه ده. په دې کې هم د ځینې علماو خیال دا ده چې ګنې دا شکوه او دا صفات د کمزوري مؤمنانو دی، خو ځینې علماو پکې دا ویلي دي چې نه، دا د منافقینو علامات دي. به هر حال باندې په دې کې علماو د یو قول نقل کړی دی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه یو محفل کې ناست وم، بحث روانو، خلکو قصې کولې، چونکې د نبي علیه السلام دشمنان خو ډېر زیات وو، ځکه چې اولنی پیغمبر و، هغه پیغمبر د مسلمانانو اولنی رهبر و، د اسلام او د دین هغه اولنۍ خبرې ده راوړې وې وحي په ذریعه باندې، نو دشمنان د ډېر زیات. نو خلکو به ډېر دروغ د نبي علیه السلام باره کې ډېرې پراپګنډې به خورولې چې بدنام شي، څوک اعتماد ونه کړي. نو یو خبر دا وشوله چې چا خبر راوړ چې نبي علیه السلام کور کې ښکار شوی دی او نعوذ بالله ټولو بیبیانو له طلاق ورکړو، ټولې طلاق یې کړې. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې کله دا خبره ما واورېده نو زه جماعت ته مسجد نبي ته راغلم، معلومات مې کول. جماعت ته چې داخل شوم، جماعت کې خلک لګیا دي، هغه هم دا خبرې کوي چې نبي علیه السلام بیبیانو طلاق کړي. دا وایي زه دې نه بعد نبي علیه السلام کور ته ورغلم او نبي علیه السلام نه مې تپوس وکړه چې داسې خبره خوره شوه. نبي علیه السلام مې چې دا خو ډېر دروغ دي، ما خو هېڅ وخت ځان طلاق کړی نه ده، داسې خبرې دي، طلاق ما نه دی اچولی. دی وایي زه واپس راغلم او دغه جماعت کې مې خلکو ته اعلان وکړ چې خلکو نبي علیه السلام زنانه طلاق کړي نه، دروغ دي. بیا راغلم کومه ذکر وکړي چې ما دا خبر اول ځل اورېدله، هغه ځایونو ته لاړم، خلکو ته مې اعلان وکړ چې دروغ مه وایئ، دا خبرې دروغ دي. وایي د دې نه وروسته وایي دا آیت الله تعالی نازل کړ چې وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. کله چې د خلکو ته خبر راشي د امن په باره کې چې مسلمانان غالب شو، فتح وکړله، او الخوف یا د یری خبر راشي چې مسلمانانو شکست وخوړ، یا داسې بل خبر راشي مسلمانانو کې اختلاف را پیدا شو، أذاعوا به دې هغه خورئ. نو ګور هر خبر ویل پکار نه. یو دا وجه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خبرې هم په دروغ کې راځي چې تا تش اورېدلې خبرې خلکو ته بیانې او ته تحقیق کړی نه، تش اورېدلې دي تحقیق دې نه کړی او ته خلکو ته وایي چې دې چر وشو، نو ډېرې پیرې به سړی شرمنده خبره داسې نه دروغجن ثابت شي. نو تحقیق نه مخکې به خبره نه کوي او چې څوک یې کوي دا د منافقت علامه ده، د کمزور ایمان خبره ده.
دویمه دا چې کله کله به خبر رښتیا خو ته به نه وي په دې خاطر به نه وي چې هغې د خورولو سره مسلمانانو ته سخت نقصان رسېږي زیات نقصان رسېږي لکه مثال په طور باندې یو لنډ مثال به موږ داسې ووایو چې د روژې ماښام یو د یو کور کې خدای مکه په مسافرۍ کې مړی شوی او را روان خلک روټۍ ته ناست نو ته خو رښتیا خبر ده چې مړی شوی دی او ته ورمنډه کې د روډۍ په ټیم کې ورته اعلان وکړي چې خلکو پلان کې پاس شوی دا خو دروغ نه دي خو دې ټیم کې ته کافي نقصان و سخت نقصان دی وکړو دا د ویلو ټیم نه و خلکو به روټۍ خوړلې په ټیم کې به د مثال په طور باندې ویلي وي داسې نورې دې مثالونه شته یو مشر د مسلمانانو چې په اعتماد هغه شهید شي یا د کافرانو په لاس ګرفتار شي او ته وایې چې دا خبر خور کما او مسلمانانو کې اختلاف را ولاړېږي مخالفین دی فائدہ پورته کوي انتشار ولاړېږي راشه دا خبر پټ کا او د معاشرې چې کوم هوښیار خلک دي تجربه کار خلک دي نو هغې به د خبر باندې به بحث وکړي بیا به د خپل مناسبت سره څنګه چې فایده مني خور به کړي دا خبر نو دا خبر ته به نه وي نو دې ځکه کې الله تعالی وایي چې د منافقینو یو قول مطابق یا د کمزوري مؤمنانو کار دا دی چې د خبرې نه خبر شي که د امن خبر یو که د یری خبر که د هر څه خبر شي اذاعوا به خوري او ردی خورول پکار نه دا خبر ویل پکار نه ولو ردوه کدا خبر یې واپس کړی وی الی الرسول پیغمبر علیه السلام ته چې دا د ویلو دی که نه دی و الی اولی الامر منهم او خاوندانو د علم ته اولی الامر خاوند د رای ته میله کېږي اول الامر دا حکمران ته میله کېږي اسلامي حکمران ته او اول الامر چې کوم دي دا مجتهدین ته هم میله کېږي دی مستاق دی لعلمه الذين يستنبطونه منهم خامخا معلوم کړی وی دی خبر لر هغه کسانو یستنبطونه چې هغوی د دې حقیقت معلومولی شي د دې کسانو نه یعنې دغه خبر راوړه هغه اسلامي حکمران ته ووایه چې کوم د امن او د یری خبر دی چې دا خبر د اشتیار کې دروغ دی که د ویلو دی که نه دی هغه خپل اندازې ته وګوري چې د ویلو دی که نه دی دویم که دا دین شریعت مسله ده نو دا راوړه مجتهدینو ته چې دا مسله پیدا شوې ده اختلافي مسله ده مجتهدینو ته وړاندې کړي چې د دې مسلې حقیقت څنګه دی هغه په هغې باندې تحقیق وکړي تعالی مسله راوباسي استنباط یا مستنبط په لغت کې د کوی د یخ اوبو ته ویلی کېږي سره چې کله کوی کني او د اولنۍ اوبه راوخلي ته مستنبط ویلی کېږي دغه اوبو ته مستنبط ویلی کېږي په اصطلاح د اهل علمو کې مستنبط هغه احکامو ته ویلی کېږي چې باریک مسایل یا سره پې پوهېږي نه هر څوک د قرآن د حدیثو نه معلومولی نه چې باریک انداز باندې معلومې شي او دغه باریک انداز باندې چې کله معلومیږي نو دا دا مجتهدین معلومولی شي کوم چې د اجتهاد په اصول باندې پوهېږي عام سړی دا نشي کولی د دې حاصل دا شو چې کم مسایل داسې نوي پیدا شي د خورولو او نشرولو په ځای باندې هغه مجتهدین ته حواله کول پکار دي او د امت هغه لوی علماو ته حواله کول پکار دي چې کوم په دې مسایلو باندې پوهېږي اوس راشه هغه خلکو ته چې هغه په فیسبوک په پاڼه باندې یو شی ویني ایسته ول هوا ورکړي او خلکو ته یې ورسوي په روز کا روژه کې بل روژه کې موږ کسانو یو شی راوړ په فیسبوک کې چې یاره په حدیث کې دی چې په راپولیدین باندې لس نه کوي دي هېڅ حواله پې نه وه اول چې خلک په دې باندې عمل نه کوي نو مال کسانو راوړ ویل چې یاره دا حدیث چې دی دا څنګه دی ما ورته ویل چې خو دې دغه بنیاد معلوم کړي چې په کوم ځای کې دی خو ځای نشته دی بیا ځینې ملګرو دې کسانو ته وویل چې دا حدیث تاسو له موږ له معلوم کړي چې په کوم کتاب کې دی موږ کتاب راوړی بیا پې خبره کوو داسې پې نه شو کولی ته اوس دا درېیم کال روان دا ځای چا معلوم نه کړو دا ځای معلوم نه شو چې دا په څه شي کې دی د دې نه علاوه بېحسابه مسایل نور زیات دي په دې انټرنیټ باندې چې کوم دی دا چونکې د جنګ یو آله ده د جنګ یو ذریعه ګرځېدل ده هره طبقه به دې باندې کار کوي قادیانیان ځان له په اسلام اعتراضونه کوي لګیا دي او دلایل وایي شیعګان ځان له لګیا دي خوارج معتزله ځان له لګیا دي یهودیان عیسایان او دغه شان نور ملحدین د ځان له لګیا دي نو داسې مسله راشي چې کله د هغې بنیاد ته نه پېژني مسله ناشنا ده کم کس چې ویل هغه کس هم نه پېژني نو دا مسله به خورې نو دا ګناه دا جرم دی دا به اهل علم ته حواله کړي چې دا مسله څنګه دغه به حل کړي نو بیا هغې نه بعد کې ته خورې نو ټیک دی که نسي خورول دا جرم او ګناه ده دغه شان رسالې چاپ کېږي بېحسابه رسالې خورېږي او په دغه رسالو کې داسې قرآن او حدیثو په حوالې سره دومره کفریات یې لیکلي نسبت یې قرآن او حدیث ته کړی او بیخي د اسلام بنیاد یې ایستلی لکه په دې فرقو کې فرقه تقریبا څه کلونه کېږي جوړه شوې ده د جماعت المسلمین په نوم باندې ښایسته نوم یې ځان له ایښی دی د دې خلکو عقیده دا ده چې حدیث ته بالکل ضرورت نشته دا خلک چې کوم دی قرآن کې چې کوم د پردې احکام دي نو وجدا حکم صرف د نبي علیه السلام بیبیانو دپاره او د امت دپاره نشته امت زنانه که پرده نه کوي دوی وایي نو خیر دی او رسا په قرآن باندې حوالې ورکوي دغه شان ده کې دوی وایي جهاد په هغه لوی ورځ منسوخ شوی ده چې کله نبي علیه السلام وفات شو اوس چې کافران ټوله دنیا ونیسي مودې نیسي وایي ته به جهاد نه کوي آرام باندې به ناست ده ختم شوی دا وایي نشته
په دې حساب باندې بې حسابه مسایل نور دي بې حسابه او ټول هغه کفریات دي د مانځه تشریح چې کله کوي نو دوی وایي چې مونځ چې کوم دی نو دا په لغت کې حرکت ته ویل کېږي او حرکت نعوذ بالله په ډانس سره وایي هم دا ضرورت پوره کېدی چې دوی وایي دا شان نورې په حسابه خبرې دي نو داسې نشریات چې تاسو کله هم وینئ نو دا به خوروئ نه دا به راوالي اهل علمو ته به حواله کړي باقي به دله بحث وکړي چې دا څه دي د چا خور جوړ کړي دي د کوم ځای نه را پیدا شوي دي الله تعالی وایي ولولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا او که نه فضل د الله تعالی په تاسو باندې اکثر علماء د فضل نه مراد قرآن او حدیث ذکر کړي دي او شرعي تعلیم ذکر کړي دي کدا هر شریعت تعلیم په تاسو کې نه وي دا قرآن الله نه را لګلې احادیث نه وي دا مجتهدین نه وي او دا شان د الله تعالی خصوصي فضل چې توفیق د الله تعالی د توفیق الله نه وي درکړي لتبعتم الشیطان تاسو متابعداري د شیطان کړي وي الا قليلا مگر کم کسانو بچي وي چې هغه د الله تعالی برحم بچ کې دي کم چې عقل من خلق دي شعوري خلق دي مخکې نه دیندار دي هغه بچ کې ټول خرابېدل بس بسم الله الرحمن الرحیم